دا حضرت انس رضی الله عنه به خدمت کولو چونکې الکو په خدمت بتی کله کله د ماشومانو نه ولکانو نه چې څنګه کوتاهی کېږي داسې بدنم کېدل پیغمبر علیه السلام به واستولو پسې کار پسې او بیا به دې په لاره کې چېرته ملګرو سره په لوبو کې لګیا یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم کار ته استولی او ملګرو سره په لوبو شو هغه کار هېر شو د الله رسول رالو چې ویې کتل دی په لوبو لګیا دی نو غوږ نه یې ونیو غوږ یې تاو کړو ورته فرمایي چې یا ذا الاذنین ای دوو غوږونو والا ما چې ته کار پسې استولی وې څنګه چل دی وکړو یو ځل یوه بوټي پسې استولی و د هغې بوټي نوم حمزه و او هغه دشته کې و هغه بوټی ویې لاړ شه دا راړه هغه بوټی داسې و چې د مدینې خلکو وړو لویو ټولو پېژندو لکه مونږ چې څنګه ډیل او کبل پېژنو حضرت انس رضی الله عنه لاړو بیا ایثار شو پیغمبر علیه السلام ورپسې راووتو چې ویې کتل دی را روان دی ورته یې وفرمیل یا ابا حمزه ای ابو حمزه چېرته وې تا خو ناوخته کو ابو حمزه د حمزه پلار او حمزه د هغې بوټي نوم یا مطلب یې دا دی حمزه والا د فلانکي بوټي والا چېرته وې بیا د ده کنیت دی اوس هم د ده کنیت د حضرت انس رضی الله عنه نشته لیکن نوم شته احادیث ته روایت دی ابو حمزه کنیت دی او حمزه نه زوی نه لور وه بلکې د هغه بوټي دی نسبت دی پیغمبر علیه السلام ده ته درې دعاګانې کړې وې درې دعاګانې یوه دعا ورته دا کړې وه د خدمت په عوض کې یا الله ته یې مال ډېر کړې دویمه دعا یې دا کړې وه اولاد یې ډېر کړې درېیمه دعا یې دا کړې وه چې یا الله ته ورته بخښنه وکړې